نو الله رب العزت د داسې سړي هم مغفرت نه کوي چې دا عادي شرابي. عادي شرابي چاته وایي؟ نوجوانا هغه دې ته وایي چې ته په واده کې ته هر هفته 2-3 ورځې بعد شراب څکې، دا هم په عادي شرابي کې موجود دی، دا په عادي شرابي کې داخل دی. که دریم چت کې چېرې ځای کم شه، څلورم چت کې ځای مونږ سب جوړ کړی دی. عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی کم سړی چې شراب څکي، نوجوانه دا حدیث ښه په غور سره واوره، کم سړی چې شراب څکي فرمایي وی دا دفن شي په قبر کې او مړ شي، وی لږ ټایم بعد ورشئ او د ده دا قبر کلاوقه وی د ده مخ به د قبلې نه هم الله اړولی، د ده مخ الله رب العزت خپل کور طرف ته هم نه پرېږدي، مخ والا مشرق طرف ته چې د کم طرف نه لمر راخیږي اخوا ورته واړئ. دومره د شرابي سړي ګناه ده. لیکن مونږ او تاسو وله نن نومونه بدل کړ، مونږ او تاسو وله تکیه والي په ځمکه او شاته مې بالغ ایښودی او هلته مې ګانې بجانې تور سرې پردی راله ګډېږي، دلته وله د شرابو ګوټ کوو، دلته وله شرابو پیالې مې په خوله کې پرته وي. او ای نوجوانه که ته دا ووایې چې زه خو هېڅکله نه ورسره ناست یم، یاد وساته څو قسمه کسان دي که دا شراب سکیم نه د ده ګناه ورسره برابره ده د هغه چا سره چې څوک یې څکي. اول هغه کس چې څوک وله د شرابو ځای ښیي، دویم هغه کس چې څوک وله شراب راوړي، دریم هغه کس چې څوک وله پیسې ورکوي، څلورم هغه کس چې څوک ورسره ناست دي په دې مجلس کې، پنځم هغه کس چې څوک یې څکي، شپږم هغه کس چې څوک پرې راځي او دا وایي مړه خپل کاره دی څکي دی، زمونږ پکې هېڅ کار نشته، ګانې بجانې دې وله ګډېږي، زمونږ پکې هېڅ کار نشته، پردی تور سر دې وله ګډېږي، شرابونه دې څکي، زمونږ پکې هېڅ کار نشته. یاد وساته مسلمانه تاسو شپږ واړه په دې کې مبتلا یې، که ته څکې او که نه څکې. او زه پلارانو ته خواست کوم چې څنګه دې بچی دوکان ته نه ځي او بدې ردې وله په کور کې وی، دغسې چې د بچی شراب څکي ښه درته پته ده ځان دې پېشپېلی کړی دی. یاد وساته مسلمانه پلاره دغه بچی د خپل کور نه د روټۍ په ټیم کې پاسوه، دغه بچي ته دې بېعزتي ورکه، په کور کې دننه یې بېعزته که، هله به معاشره ښه کېږي. عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمایل څوک چې په شرابو کې مست شي، نشه پرې راله، نبی علیه السلام فرمایي د دغه کس 40 ورځې لمونځ نه قبلېږي. که تا روژه ونیوه سپې چې شراب دې څکلي. او بیا فرمایي وی که چېرې دا په دغه ټایم کې مړ شه، نبی علیه السلام فرمایي دا ډایرکټ جهنمي دی، دا به جهنم ته ځي. او بیا نبی علیه السلام فرمایي وی که چېرې دغسې وه چې ویسکلو پېښمانه شپې او توبه یې وویسته، الله به یې توبه قبوله کړي او الله به یې معاف کړي. او که توبه نه وباسي نو په دې عمرو باندې ځان مه ستړی کوه چې ما په 1 لاک مونځ وکړه، خدای راستي که یو نیکي دله میلاو شوه، ته دا 1 لاک مونځونو غم وړی. شراب دومره لویه او نن په معاشره کې شراب خو سم عام شوي دي، وړوکې ماشومانان هغې بوتل راخیستی وي او روان کړی او کور ته یې وړي. ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي وی عمر رضی الله تعالی عنہ ته معلومه شوه چې پلانکي ځای کې یو کس هغه شراب څکي، عمر رضی الله تعالی عنہ وله خیرې کوي، عمر رضی الله تعالی عنہ خیرې کوي. هغه عمر رضی الله تعالی عنہ لو کان بعدی نبیا
لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ السلام فرمائی کہ مانا بعد بل نبی راتلے ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگا خیرے کئی چې یا الله تباہ و بربادی کی شراب خور. ما ورته وایي زه یې نڅکم زه اوس که په بیټک کې هسې ناست یم اوس خو پکې هغه شیشه راوتې ده. زه دا حیران یم چې دا شیسه خلک خوري څنګه اوس کې څنګه. زمونږ نه کافر هم شاته شو هغې مې حیران دي چې دا مسلمان دا شیشه څنګه څکي. دومره ګیرو والا راته ویلی دي یو ټره مې پیګاو والا الله مو دې معاف کړي. مسلمان خو به ته شرابو نه داسې کرکه کوي لکه سړی چې په ویړۍ کې د ګندګۍ نه کرکه کوي. نن مسلمان د زړه څه نیولی مسلمان چې کله دا شی راوچت کړي پیمان یې په دې یخنۍ کې دا شراب چرته نیولي په واسکټ کې په کوټ کې دې زړه سره راپټ کړی دا ولې دومره قریب دی.